ګرانو ملګرو السلام علیکم. زه دلاور خان ستاسو په درانه خدمت کې د ایکسپلم د طرف نه حاضر یم. دلته زه ناست یم د ملکنډ په سطحه د سوات جیولرز اسوسییشن په یو انتهایی مصروف ترین بازار کې، دا په منګوره کې واقع دی، منګوره سیټي سوات کې واقع دی. دلته زما سره یو خوږ ملګری جناب ضیاء الله خان صاحب هم ناست دی او موږ سپیشلی په یو خاص سلسله کې دلته راغلي یو چې د اوټونو یو پروګرام سٹارټ دی. دلته د ووټونو یو نظام جوړېدو والا دی. دې کې زموږ سره ضیاء الله خان صاحب څخه به موږ تپوس کوو. وړاندې موږ تاسو ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو موږ ته خپل شارټ شان انټروډکشن وکړئ او د هغې نه بعد موږ خپلو ملګرو دپاره ستاسو نه به د دې ووټونو او د دې سروسز متعلق څه شارټ کوېشن کوو. امید دی چې تاسو به جوابونه راکړئ. جی بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ضیاء الله خان دی. زه د سوات جیولرز اسوسییشن د پریزیډنټ کینډیډیټ یم. تاسو مخکې هم د سوات جیولرز اسوسییشن د طرف نه تاسو مخکې هم څه عهده وه در سره او اوس بیا دوباره تاسو ودرېږئ، نو ولې مطلب څه داسې خاص وجه ده چې دوباره تاسو ودرېږئ؟ په پاسټ کې څه داسې خاص کارونه تاسو کړي دي چې د هغې د وجې نه تاسو دوباره ودرېږئ نو خلک به ووټ درکړي؟ اصل کې که پاسټ کې موږ وګورو نو د بازار ته ډېر چیلنجز دي. نو د هغه چیلنجز کې موږ پوره چې دی نو د کامیابي حاصله کړې ده. موږ د دې خپل بازار دومره سیکې ورکړی دی. دلته د مختلف زموږ چې کوم کمیونټي د دوی ته مختلف چیلنجز دي. هغه چیلنجز کې موږ ښه کافي د دې عوام هیلپ کړی دی. نن هم عوام چې څومره دی نو ډېر په جذبه سره، ډېر په مینه سره زموږ سره په نر ولاړ دي. نو اصل کې د تیر خدمات چې زموږ کوم دي نو هغه د عوام ته ښکاره دي. د دې کې اوله خبره دا ده چې سوات جیولرز اسوسییشن موږ د آل پاکستان په سطحه باندې د آل پاکستان جیولرز اسوسییشن د هغې سره کنیکټ کړی دی. زموږ چې څه ایشوز دي نو د هغه په هغې کې زموږ د سوات جیولرز اسوسییشن خاص ترجمانی کوو موږ او هغو انتهایی عزت موږ راکوي. موږ ټوټل د آل پاکستان جیولرز اسوسییشن یو تنظیم وکښی دی چې په هغې کې د کراچۍ نه والا د ګلګت بلتستان دا ټوټل صوبې دي، ضلعې دي، دا ټول کنیکټ دي. نو موږ شکر الحمدلله دې دپاره ډېر جدوجہد کړی دی. او پلس سیکورټي تاسو یادوئ، کیمرا سیسټم تاسو لکه انسټال کړی دی. جی جی جی. دې کې د چا داسې مدد در سره تاسو ځان له کړی دی یا د ګورنمنټ د طرف نه داسې څه مدد؟ دې بازار کې اصل کې د دې سیکیورټي انتهایی ایشوز دي. د خلکو ته پوره تکلیفونه که موږ وګورو د منګورې پولیس سټیشن موږ انتهایی مشکور یو چې د هغو سره زموږ یو شارټ میټینګ وشو او هغو د دې بازار سیکیور کېدو دپاره زموږ یو پلانینګ ډیزاین کړو. په پلانینګ مطابق موږ چې دې په دې کې جدیدترین کیمرې ولګولې. د هغې مانیټرینګ دپاره بیا موږ دا کیمرې د خپل مختلفو ملګرو سره کنیکټ کړي دي او د دې کیمرو په مدد سره زموږ بازار انتهایی سیف سیکیور دی. صحیح. او دې نه د دې کیمرز یا د دې سیکورټي نه علاوه او یا چې تاسو کومه کنیکټیویټي خبره وکړه او دا واقعي چې ډېرې غټې خبرې دي دواړه چې انټر پاکستان کنیکټیویټي جوړه شوه د مختلف اسوسییشن سره او ورسره د سیکورټي او کیمرا سیسټم پلس ګورنمنټ کولابریشن او کوارډینیشن د درې وړه ډېر ښکلې خبرې دي. د دې نه هټ کر اوس په فیوچر کې تاسو دوباره د چا په سجیشنز باندې ولاړ یې؟ ولې تاسو دوباره صدارت ته ولاړ یې؟ اصل کې که موږ وګورو نن سبا د هر سړي خپل ډېر مصروفیات دي، انتهایی مصروفیات دي. خو که وګورئ نو هر انسان دا غواړي چې د خپل ذات دپاره خو څه کول غواړي، خو د دې بازار دپاره دې بازار ته د دې داسې مشرانو ضرورت و چې که په هغې کې موږ وګورو زموږ د جنرال یو کونسل ملګري یو ګروپ تیار شوی دی چې هغې کې انتهایی میچور مخلص خلک دي. نو مونږ دې ځله په یو پلان دې بازار دپاره دا کوم کابینټ چې تیار کړی دی د دې بازار دپاره مونږ مشترکه څه کول غواړو. نو مونږ د خپل که خیال وکړئ ما مختلف ایکسپیرینس زما وشو چې که ډي سي جنید خان صاحب دی نو هغه په کومه طریقه د عوام خدمت کول غواړي.
داسې که موږ اصغر سوراني صاحب وګورو ایسي صاحب نو زه وګورم چې په دې سیلاب کې هغو کم خدمات د عوامو سره سهار یقین وکړه لکه د مونځ په ټایم پاڅېدلي دي او دې عوام ته په دې سیلاب کې په دې باران کې په دې کې ولاړ دي. داسې که موږ دلته کم مخلص ایم پی ای فضل حکیم صاحب که موږ وګورو نو یقین وکړه لکه پالیټیشن ته په دې کې موږ نه ځو خو زه د انسان هغه مخلصۍ ته وګورم. نو که فرض که موږ په ځان کې دا جذبه پیدا کړو چې موږ خو د خپل ذات لپاره هر څه کولی شو خو د عوام له موږ څه کولی شو نو د دې دپاره زموږ یو مشترکه لای عمل دی. داسې ډېر که موږ د منګوري پولیس سټیشن ډي اس پي صاحب زه وګورم حضرت باچا حضرت صاحب داسې د منګوري پولیس سټیشن باچا حضرت صاحب مجیب عالم خان اس ایچ او صاحب د هغو خدمات چې ما وکتل یقین وکړه د هغو مخلصي چې د شپې په 2-3 بجې هغو په سیول کپړو کې دلته د عوام اوده دي خو هغو کم سیکیورټي خدمات کړي دي نو یقین وکړه هغې په ما کې یو جذبه پیدا کړه او دې دپاره زه ډېر پرخلوص یم. زموږ د مشرانو سره به انشاءالله په دې باندې زموږ مخکې خپل څه پلانینګ کوو چې د دې بازار دپاره په ښه طریقه موږ خپل خدمات څنګه پیش کړو. ټیک ته خدای دې وکړي چې ستاسو د ښکلې جذبې دې ته یو عملي جامه هم ورکړی شي مطلب عملي کارونه وکړي لکه څنګه تاسو د پریویس ټینیور خپل کارونه یاد کړو او واقعي چې خلک شته دی په ګورنمنټ کې هم شته دی په هر ډپارټمنټ کې په هر ځای کې ښایسته ښایسته تکړه خلک شته دی او هغې د هغې اپریشیشن ضرور دی خو تاسو ما ته دا ووایئ چې په را روان فیوچر کې ستاسو څه داسې پلانینګ دی لکه څه داسې سیسټم به راوستل غواړئ الریډي سیکورټي شته دی او دې نه علاوه نور کارونه تاسو یاد کړو نو ستاسو په خیال په فیوچر کې تاسو څه کول غواړئ لایک څه فوکس هم څه دی دې دپاره چې دی نو زموږ په دې بازار کې داسې مختلف څه چیلنجز موږ ته دي چې هغه به موږ انشاءالله چې دې له موږ څه پلانینګ کړی دی د مشرانو په مشاورت سره د حالات داسې حد ته تللي دي چې یقین وکړه خلک انتهایي لنډ تنګ شوي دي د غلط پالیسیز د وجې نه نو موږ دا کوشش کوو چې په دې بازار کې آیا په دې باندې موږ قابو څنګه راولو. صحیح نو د دې دپاره موږ داسې پلانینګ کوو چې د دې بازار نه موږ کوشش دا کوو چې د ادار دا سیسټم دا قصې ختمې کړو چې موږ په دې بازار کې یو ښه بهترین داسې نظام راولو چې هر زرګر خپل کاروبار په مینه د دې کاروبار سره زړه ولګي. ووټینګ دا یو امانت دی ستاسو خوښه ده تاسو ته چې څوک ښه ښکاري ضیاءالله صاحب ورسره چانتاره او که تاسو ته نور چې کوم زموږ درانه خواږه ملګري دي هغه د نظام کې ووټینګ نظام کې حصه اخیستل غواړي تاسو خپل ضمیر دی تاسو چا ته چې ووټ ورکول غواړئ بهترین سوچ وکړئ خپل مستقبل دپاره او د دې بازار د مستقبل دپاره او ډېره مننه د ایکسپلمپ کتو دپاره الله حافظ.